الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. یو شای چې قرآن مجید کې راغلی دی مسخر شونې حوالې سره دی. مثلا وسخر الشمس، تاسو ته خداوند عالم مې سترګه مسخر کړله، میاشت یې مسخر کړله، اسمان مسخر، کائنات مسخر، حیوانات یې درته مسخر کړل. دغې نه یوه ښه نکته چې موږ ذهن ته رسي هغه دا دی چې د کوم شي نه څه خدای انسان ته مسخر کړي دي دا پرستش لایق نه دي چې زه یې دوی عبادت وکړم. مخکې زمانې خلکو به دغه د فطرت مظاهر به عنوان خدای منله، میره سترګه، میاشت، اسمان، ځمکه، حتی حیوانات، ځناور. حالانکه دا ټول شی نه پروردگار متعال به عنوان مسخر پیدا کړي دي انسان دپاره چې انسان دغونه فایده اوچته کړي. ځناور ته دپاره مسخر، کائنات مسخر څه ته دا تسخیر کړي، ته خپل کنټرول کې راولې، ته خپل تصرف کې راولې. ځکه روایاتو کې شته چې دا ټول کائنات، دا ټول انسان دپاره خداوند عالم پیدا کړي دي، خو خود انسان الله ځان دپاره پیدا کړی دی. یعنی مطلب دا دی چې ته دغو شیو کې یوه ته عبادت نشي کوی. ته به عبادت هغه چا دپاره کوي چې هغه ځان دپاره پیدا کړی او ته دغو کائنات مخلوقاتو ته نه پیدا شوی، بلکې دا یې تا پاره الله پیدا کړي دي. غر تا دپاره دی، ځمکه تا دپاره غوړېدلې دی، اسمان تا دپاره دی، کائنات تا دپاره دی، حیوانات، هر یو شی چې د کائنات دی انسان عظمت دوره زیات لري چې احسن تقویم بنیاد باندې د انسان خلقت شوی دی. و دا کائنات ټوله الله رب العزت د انسان دپاره پیدا کو. هغه انسان کوشش وکړي چې دا ټوله تسخیر کړي او د الله لارې کې استعمال کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.